شوائب النقص والسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دې مینو مسلمانانو ورونو، زموږ ستاسو دغه نوی محفل او مجلس چې د قرآن مجید د ختم مجلس دی، ما نه مخکې علماء کرامو تاسو ته تفصیلا بیانونه کړي دي. ما مخکې نه عذرم خپل میزبان ته پیش کړی چې زه بیمار یم، ټایفاید تبه مې ده. هغې په بنیاد باندې ډاکټر راته د آرام ویلي دي. بیان درس د هغې سره سفر را باندې بالکل بند کړی دی، چونکې د دې اصرار و چې صرف حاضري وکړه، خیر که بیان ونه شي. محترمو انشاءالله العزیز بیانونه به ما نه وروسته هم تاسو ته علماء کرام کوي. زه صرف د حاضرۍ په بنیاد باندې دوه څلور خبرې ستاسو په وړاندې ذکر کوم، بیا به اجازت اخلم انشاءالله. محترمو، دې وخت کې کومه معاشره کې چې موږ ژوند او زندګي تېرو، دلته عموما دوه قسمه ذهن والا خلک موږ ته میلاویږي. یو ذهن والا هغه دي چې د هغوی ذهن او فکر دا دی دنیا کې د چا سره مال ورسره وي، د چا سره عهده او منصب ورسره دی، د دې په نسبت باندې دغه انسان کامیاب دی. اگر که دی د آخرت په حوالې سره د لوی تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ کېدونکی ولې نه وي، اگر که دی د الله په نسبت باندې د لوی باغیانو نه ولې نه وي. دویم سوچ محترمو د الله پیغمبر راکوي، دویم فکر د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکړی دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی هغه دی چې د دنیا څو ورځې ژوند د آخرت د نه ختمېدونکي ژوند دپاره قربان کو. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى علی الله. کم عقل او ناپوهه سړی هغه دی چې د دنیا د څو ورځو ژوند دپاره د آخرت نه ختمېدونکی ژوند قربان کو. د څو ورځو د مشکلاتو نه د بچ کېدو دپاره د ټول عمر مشکلات په خپل سر باندې واخیستله. د څو ورځو د خوشحالۍ دپاره د ټول عمر د خوشحالۍ هغه تباه و برباد کړئ. محترمو، یو زما او ستا سوچ دی، یو سوچ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکړی دی. یقینا زما او ستا سوچ غلط دی، زما او ستا فکر غلط دی. ځکه محترمو، موږ د ماحول نه تاثر واخلو، موږ د حالاتو نه ویریږو، موږ د مشکلاتو نه ګبراو شو، د هغې په بنیاد باندې یو سوچ او نظریه قایمه کړو. لیکن محترمو، د الله پیغمبر د حالاتو نه نه یریږي، د الله پیغمبر د پریشانیانو نه نه ګبراویږي. قرآن مجید اعلان کوي: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر چې کومه خبره کوي تاسو ده، پیغمبر چې کومه نظریه در کوي تاسو ده، د دې تعلق د وحی سره وي، او وحی د هر قسمه غلطۍ نه پاکوي، وحی د هر قسمه خطا نه پاکوي. د دې وجې نه محترمو، زما او ستا سوچ غلط دی. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم سوچ راکړی دی هغه صحیح دی. ما او تا چې چاته کامیاب وایو، الله پیغمبر فرمایي دغه ناکام دی. ما او تا چې چاته ناکام وایو، د الله پیغمبر فرمایي دغه کامیاب دی. تاسو ګورئ محترمو، لږ بېګا ته د خپل ضمیر سره مخاطب شه، خپل ضمیر د لږ ساعت دپاره مخاطب کا، دنه تپوس وکړه د کومې ذلیلې دنیا دپاره چې تا آخرت بربادوي، دې تر اوسه پورې د چا سره وفا کړې ده؟ دی به تا ته جواب درکړي نه ده کړي. بیا ورنه تپوس وکړه د تا سره به وکړي،
ای بتا ته جواب در کې نه کوي در سره بیا ورته لږ د رب کتاب را مخې ته کا بیا مونږ ته رب ذوالجلال را یادول غواړي دلته قارون غونته کې سرمایداران راغلي وو د چا د خزانو کنجانې چې پوره لښکر او جماعت نشوې ګرځولی دلته د فرعون غونته کې متکبرین راغلي وو چا چې د انا ربکم الاعلی نارې لګولې دلته د ابوجهل غونته کې بدماشان راغلي وو د چا د بدماشۍ د وجې نه چې د مکې مکرمې ځمکه په شریفو مسلمانانو باندې تنګه شوې وه یقینا هغه متکبرین هم لاړله هغه بادشاهان هم لاړله هغه سرمایداران هم لاړله مرګ په هغه ټولو پسې راغی هغه ټول یې په سرونو باندې ووهل او ځمکې ته یې ښکته راګوزار کړه محترمو ما او تا پسې به هم بیا راشي په سر به م اچانکې ووهي ځمکې ته به م راګوزار کړي او قرآن هم دقه را یادول غواړي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیکم پیغمبر ورته ووایه د کوم مرګ اواز چې په تاسو باندې بد لګېږي تاسو د هغې نه یریږئ تاسو د هغې نه وحشت محسوسوئ د دې نه نشئ تښتېدی فانه ملاقیکم دی به د تاسو میلمه شي دی به اچانک د تاسو سره ملاقات شي ملاقات به وکړي او دی چې کله راشي بیا د چا زور نه مني بیا د چا بدماشي نه مني بیا د چا پاور نه مني بیا څه قسمه رکاوټ دی نه مني اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده مضبوطو قلاګانو کې کېنه دی به هم هغه ځایږي ته درشي هلته به دې به سر ووهي او ځمکې ته به دې راګوزار کړي یا محترمو لږ د خپل ځان ضمیر نه بېګا ته تپوس وکړه وایي کومه فیصله چې تا کړې ده دا صحیح ده دغه الله والا درته ناکام په نظر راځي دغه دنیا والا درته کامیاب په نظر راځي لیکن که تا آخري انجام د هغه وکتو د هغه آخري انجام جړا ده د هغه آخري انجام اوښکې دي د هغه آخري انجام تباهي او بربادي ده لیکن که تا د ده انجام وکتو دنیا کې خو همدغسې په نظر راځي موږ ورته ګورو په دې ټاټونو باندې دوی ژوند تېروي په دې ځمکه باندې دوی ژوند او زندګي تېروي خو قسم دی تاسو ته یې نشته دی پته شیخ سعدي رحمه الله ګورستان کې یو ځای کې وایي وایي که دې خلکو ته پته ولګېده چې په دې فقیرۍ کې په دې ژوند کې څومره خوند او مزه ده دا بادشاهان به زموږ سره جنګونه وکړي جګړې به وکړي رانه به واخلي نن خو او محترمو دا علما نن زما ستا د دین محافظین دي دا علما نن که زما ستا مخې ته زما ستا دین محفوظ دی هغې حفاظت دی علماو کړی دی 14مه صدۍ کې یو عالم په 500 روپۍ باندې ګزاره کوي خو زما ستا دین نه خرڅوي زما ستا دین هغه په چا باندې نه خرڅوي د دین ازادي چاته نه ورکوي د منبر او محراب ازادي چاته نه ورکوي الله د کتاب حفاظت کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو حفاظت کوي زما استاد عقاید او نظریاتو زمونږ د مذهب حفاظت کوي تر اوسه پورې کړی دی اوس هم کوي په هغې په شا باندې کلک ولاړ دی ملا پهره ورکوي بله ورځ تاسو واورېده هغه لوی شخصیت شیخ الحدیث مولانا ډاکټر عادل خان شهید رحمه الله شهید شو جرم څه و هغه غریب شروع شوی و په دغه روډونو باندې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته کنځل شوي وو هغې مطالبه کوله د حکومت نه چې د دې لپاره د قانون جوړ شي برسر عام چوکونو باندې صحابه کرامو ته ولې کنځل کېږي او یقینا محترمو صحابه کرام کرمین نه لري چې زما ستا سره بیا څه پاتې کېږي قسم دی د زما ستا مخې ته نن قرآن پروت دی د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دی په منځ کې احادیث کې ما ورته نن پیژنو دا صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین را رسولي دین او شریعت سره که اشنایو صحابه کرامو را رسولي دي قسم دی که نه صحابه کرامو وتعالی بیا نه قرآن پاتې کېږي نه احادیث پاتې کېږي بیا محترمو نه دین او شریعت پاتې کېږي زما ستا سره بیا یو څیز نه پاتې کېږي صحابه کرام زما ستا د دین بنیاد او سند دی د بنیاد حفاظت ضروری دی د سند حفاظت ضروری دی هغه خلکو ته روافظ راوځي په روډونو باندې کنځل کوي
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ته کنزل کوي دا چا په ایمان باندې خبره کوي دا چا په باره کې چې قرآن واضح اعلان کړی دی اولئک هم المؤمنون حقا دا چا په باره کې چې قرآن مجید اعلان کړی اولئک علی هدى من ربهم دا چا په باره کې چې قرآن وی اولئک هم الراشدون دا چا په باره کې چې قرآن وی رضی الله عنهم ورضوا عنه دا چا په باره کې چې قرآن مجید تقریبا 400 ځایونو کې دا وی منقبت ذکر کوي دا وی عظمت ذکر کوي دا وی شان ذکر کوي دا وی مرتبه ذکر کوي چا په باره کې چې قرآن امام ابن کثیر رحمه الله رضی الله عنه رضوان لاندې لیکي ويا ويل من هؤلاء يبغزهم وصبهم وصب بعضهم فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنه افسوس باغ چا باندې چې دا په صحابو پسې بدردوي یا په بعضي صحابو پسې بدردوي بغض ور سره ساتي فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن د دې خلکو ایمان په قرآن کم ځای دی إذ يسبون من رضي الله عنه دیوانه چا پسې بدردوي د چانه چې الله راضي شوی دی د رضا اعلان یې کړی دی د رضا سرټیفیکټ یې ورته ورکړی دی چاته چې قرآن وایي دیو رښتونی مؤمنان دي دیو متقیان دي دیو جنتیان دي دیو هدایت یافته دي دیو د هغه خلکو په باره کې بکواس کوي دیو به مؤمنان شي کله نشي کېدی او ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله الله فی اصحابي زمانه صحابو په باره کې د الله نه ویریږئ د الله نه ویریږئ دومره سخته واسطه راکوي راته د الله نه ویریږئ د الله نه ویریږئ زما صحابه هدف مه ګرځوئ او اخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن اذاهم فقد اذاني چا چې دیو ته تکلیف ورکو ما ته تکلیف راکو ومن اذاني فقد اذى الله چا چې ما ته تکلیف راکو په تاخیر سره الله ته تکلیف ورکو ومن اذى الله يوشك ان ياخذه چا چې الله ته تکلیف ورکو قریب دي چې الله دا سره راونی سي عذاب ورته ورکي محترمو امام شمس الدین ذهبی کتاب الکبائر کی لکھی فمن طعن فیہم او سبهم فقد خرج من الدین ومرق من ملت المسلمین چاچی بصحابو پس بکواسو کو بدردے ویلا اصلے دا مسلمانانو دا دین نا خارج دے دا مسلمانانو دا جماعت نا جدا دے امام ابو زرعی عراقی رحمہ اللہ دا امام مسلم استاذ دے اگوئی اذا رأیت الرجل ينقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق تاسو چې یو کس وګورئ صحابه کرامو پسې بد رد وایي ته پوه شه په علم یقیني سره چې دا سړی زندیق دی او محترمو دا صحابه کرامو علما لیکي قسم دی د صحابو غونته کې جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نه مخکې ځمکې اسمان کتلی دی نه به آینده وګوري دا یو دغسې جماعت و فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به قرآن زمون د پاره بنیاد وګرځو عقیده کې نظریه کې ایمان کې عمل کې زمو استاد پاره د دیو جن الله رب الجلال نمونه وګرځو او محترم کوم خلک چې تنقید کوي تاسو ګورئ د دې اعتراض بنیادی په صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین باندې نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دی وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور صحابو نه علاوه نور ټول مرتد شوي نعوذ بالله کافران شوي زموږ عقیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی او کامیاب ژوند یې تېر کړی دی او دنیا نه کامیاب تللی عقیده هم ده که نه هم ده کوم سړی چې دا خبره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور صحابو نه علاوه ټول مرتد شوي نعوذ بالله دا سړی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تهمت لګئی الزام لګئی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی ناکام ژوند یې تېر کو ناکامه زندگی تېره کړله یعنی یو جماعت هم تیار نه کو چې هغه دنیا ته نمونه ورکړي یعنی یو دغسې نمونه هم تیار نه کړله چې هغه دنیا ته وروښیي یو دغسې ماډل هم تیار نه کو چې هغه دنیا ته وروښیي یقینا دغه الزام او اعتراض په صحابه کرامو نه دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هم یاد ساتئ صحابیت دا الله انتخاب دی ان الله اختارني واختار لي اصحابي الله زه غوره کړی منتخب کړی زما لپاره زما صحابه غوره کړي علما وایي څنګه چې نبوت دا وهبي څیز دی کسبي څیز نه دی په عمل سره څوک نبي نشي جوړېدی دغسې صحابیت دا وهبي څیز دی کسبي څیز نه دی په عمل سره څوک صحابي نشي جوړېدی دا د الله انتخاب و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره دا خلک چمت کړي اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا الله د دې انتخاب کړی او د الله انتخاب کله غلط نشي کېدی دیو جن محترمو څوک چې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین
مونږ به صحابو سره محبت ساتو ان شاء الله د صحابو تذکرې به په خپلو کورونو کې کوو ان شاء الله خپلو بچو باندې به د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نومونه ایلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر صحابي هغه سره به محبت ساتو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ واخلا تر اخیری صحابي پوری معاویه رضی الله تعالی سره به محبت ساتو ابو سفیان رضی الله تعالی سره به محبت ساتو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی سره به محبت ساتو صحابه کرام دا وی د عظمت اقرار به کو دا وی عظمت او شان به بیانو صحابه کرام په سجسو بدر دوی دا وی نه به بایکاټ کو او ها دا زمونږ عقیده ده کم څوک چې صحابه باندې لان توان کوي کم څوک چې صحابه کرام باندې بکواس کوي اذا رأيت الرجل ينقص احدا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم انه صدیق دغه سړي په کفر کې مونږ به هیڅ قسمه شک نه ګڼو محترم صحابو ته کافر وایونکي مسلمان نشي کېدی صحابو ته کافر وایونکي مسلمان نشي کېدی صحابه زمونږ د دین بنیاد دی برای راست حمله نشي کولی هغه په دې کړۍ باندې حمله کوي بهرحال محترمو معرض کوو مولانا عادل خان شهید رحم الله هغه صحابه کرامو د عظمت دپاره قربان شو خو محترمو دغه قافله روانه ده دې نه مخکې څومره علما شهیدان شو هغې نه مخکې څومره علما دغه د کراچۍ ځمکه کې صرف وتپوسئ مولانا یوسف لودیانوي شهید رحم الله د کراچۍ ځمکې لا تر اوسه پورې هغې وینه نه ده فراموش کړې مفتی نظام الدین شامیزی شهید رحم الله ډاکټر حبیب الله مختار شهید رحم الله مفتی عتیق الرحمن شهید رحم الله مولانا اسلم شیخ پوری شهید رحم الله هغه ټول علما مشایخ زمونږ د خیبر پښتونخوا په سیمه پوره ملکي سطح باندې نن که تاسو وګورئ په سوونو علما مسلسل روان دي جرم یې سره هېڅ پته نشته قاتل نامعلوم دی پته نه لګي ځمکې وخوري که اسمان یې وخوري هېڅ څه پته نه لګېږي خو محترمو ما نه مخکې مولانا صاحب تاسو ته ویل هغوی خو کامیاب شو هغوی پرې خوشحاله دي خو په ما او تا به ضرور افسوس کړی یا حسرة علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون دا خو د هغه خلکو کار و خپل پیغمبران شهیدان کول دیو د خپل د انبیاء کرام علیهم السلام د وارثانو علماو سره دیو دا رویه شروع کړله د هغوی په وینو کې خپل لاسونه سره کړله په کراچۍ کې په ډک بازار کې عالمو ولی هغه شهید کې او دغسې منډې وهي قانون د هغې مخې ته عاجزه دی قانون د هغې مخې ته بېبسه دی د ملک وزیر اعظم هم وایي د هندوستان نه خلک راغلي دلته علما شهیدان کوي هندوستان کې نه شهیدان کوي ستا په ملک کې شهیدان کوي اها او موږ ته افسوس بیا په هغې کېږي دلته د یو ډم قاتل د یو ډم قاتل ونیولی شي دلته یو ډاکو قاتل په 100 ګنټو کې ګرفتار شي دلته د یو جړا قاتل په 100 ګنټو کې ګرفتار شي لیکن تر اوسه پورې د شیخ حسن جان شهید رحم الله کلونه تیر شو قاتلان نه دي ګرفتار شوي او مولانا دا سلسله روانه د مولانا عادل خان شهید رحم الله زموږ یقین دی د هغې قاتلان هم نه ګرفتارېږي خو محترم خپله دغه حکمرانانو ویلي وو जिस कातिल के जिस मकतूल के कातिल मालूम न हो उसके कातिल हुक्मरान हुआ करती है और अगर इमाम शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह कवल दे द कम मकतूल कातिल च मालूम नहीं दे कातिल हुक्मरानी यकीनन दगा उलमा په قتل کې دغه حکمرانان ملوث دي د دې ولاسونه په وینو کې سره دي دلته کې حساب نشته هغه ورسته ته حساب کیږي ان شاء الله العزیز دغه یو عالم د وینې قیمت دا به دې ورته ورکوي ان شاء الله العزیز د دې حساب بل ته دې ورکوي ان شاء الله او بهرحال محترمو دا علما زموږ د دین حفاظت کوي مونږ به خپل علماو سره کلک ودرېږو ان شاء الله نن پوره میډیا هم لګیا ده د علماو کردار کشي کوي د دیني مدارسو کردار کشي کوي نن پوره دنیا لګیا ده په هرې طریقې سره د دیني مدرسو تاسو ته که پته وي دا ټوله میډیا نن د دې زور هم پدې دی دیني مدرسه په څه طریقې سره د خلکو ذهنونو کې مشکوک کوي دیني مدرسه دیو ته محترمو یو نفرت او پیدا کول غواړي او محترمو مونږ به بیدار اوسئ خپلې مدرسې به آبادې ساتو انشاءالله العزیز په هر قیمت د اخرنۍ مورچې د اسلام دا په هر قیمت آبادې ساتو انشاءالله العزیز زمونږ د پېښور کې که تاسو ته پته وي دا سلسله روانه ده هغسې دا یو کال وشو تقریبا 100 میاشتې وشولې څومره دوکانونو کې د مدرسو چنده بکسې پرتې وې ټولې کړې وې وړې باقاعده بوځي بله ورځ یوه نیمه میاشت مخکې زما ملګری د غټ کلینیک یې دی زه ورغلم چشمو دوکان دی ناست وم ورسره خفه و ما ورته ویل ولې پېښور یو مشهوره معروفه مدرسه یاده کړه هغه چنده بکسه پرته وه هغه یې رانه وړې ده 2 کسه یې وړي
وای اوس هم دهشتګردۍ عدالت کې پیشیانې دي، یعنې مدرسې ته چانده ورکول دا به هم اوس دهشتګردي ګرځي. په دې تېر دوه اخترونو کې تاسو وکتل قربانو سرمنې مدرسو ته به راتلې دي، څه وکړه ورسره قیمتونه یې ورته څه ته راوغورځول. بل ورځ چې کوم بیل راغلی دی تاسو ته پته ده، یعنې که یو څوک مدرسې ته جومات ته ځای ورکوي لاول به ورځي دي ورته به حساب ورکوي، په دې ما ټیکس ورکړی دی که نه مې دی ورکړی، دا پیسې چېرته وي ما سره، دا ځمکې زه مدرسې یا جومات ته ولې ورکوم. اول به 2-3 کالو دپاره په دغه دفترونو کې ذلیله کېږي چې هغه توبه وباسي زما د پلار هم توبه، بیا به جومات مدرسې ته ځای نه ورکوم. همدغسې ته حالات جوړوي محترمو. خدا یاد وساتئ چې دیني مدرسې دا زموږ د عزت محافظې دي، دا زموږ د دین محافظې دي، دا زموږ د ایمان محافظې دي. انشاءالله په هر قیمت به حفاظت کوو انشاءالله زور انشاءالله. دا مدرسې به وي د قیمته پورې به انشاءالله دا څوک نشي بندولی، څوک یې نشي بندولی. د مدرسې ختمونکي به خپله ختم شي. پرویز مشرف نن د پوره دنیا دپاره عبرت دی. هغه موقع چې بې لهراولو علم میں هو، نن هغه پرویز مشرف پروت دی، ځان نشي خوځولی. انشاءالله دغه نور به م الله عبرت ګرځوي، خو مونږ به د دیني مدرسو ملګري ګرځېږو. د وخت په دغه وخت کې به مونږ دا ثابتوو رب ذوالجلاله، په دغه وخت کې مونږ د دې دیني مدرسو والا ملګري یو. پروردګاره مونږ د دې درویشانو ملګري یو، مونږ د دې علماو ملګري یو. پروردګاره مونږ د دغه طاغوت ملګري نه یو. پروردګاره مونږ د هغه دیني مدرسو د دشمنانو ملګري نه یو. ملګرتیا به کوو انشاءالله، کوو به انشاءالله، دواړه لاسونه اوچت کړئ، کوو به انشاءالله. الله دې موږ